بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سورة رات شروع آیات خو پرون ویلې شیو سلگ سورت ابتدا کې مونږ ویلو الله عالم دی، الله حافظ دی، الله متصرف دی او الله خالق دی. دارنګه الله ضرورت سرکون کې دی او دا ټول الله ته محتاج دي. نو داغي خبره وکړه الله یعلم ما تحمل كل انثى ایسوک نه پويږي، الله پويږي په دې باندې. داغي چاته پته نه لګي چې په امید کې سدي نر دې کا ماده ده. دانګي الله رب العزت په غیب او په ښکارا باندې پوهه ده. آیت تذکرہ وا سو خبره پټیو که ښکارا کوي که څوک پټیږي او کراوزی دا ټول الله ته پته ده. نور پسې دویمه خبره کوله له معاقبات من بین یدی، الله حفاظت کون کې ده، الله حافظ ده. نو استاد حفاظت د پاره انتظامات کړلی، ملائکه استاد پارا چوکیداران مقرر کړلی، استاد پارا باډی ګارد دی، هغه ستا حفاظت کوي، دا الله په حکم باندې کوي. ورپسې تذکرہ کولا الله رب العزت اختیارمند دی، الله رب العزت متصرف دی. دا ګوره اسمان کې دا پړق پړق چکیږي، کلا برېښنا راځي، کلا ګړلار راځي، کلا چا باندې غلې وري او کلا تندرون راوري، کلا بارانی او کلا سه او کلا سو. د دې اختیارات یوازې د الله دی، د بل چا نه دي. نو چې کلا دا خبره ثابت شوه نو آخر کې وی له دعوت الحق، دا الله د پاره بلنه د لایق. الله رب العزت ته بلنا دا حق دا، دا ثابت دا، دا صحیح دا. او دا الله نه سوا چې بل چاته आवाज کین نو دا غلط دی. او بیا دا غي مثال سرا وضاحت کو چې مثال دا سیده لکه تګه سړې ده او بوت الاس وړولې زماخلو تر خلی تراشي ناغه او بو د دخلی تر رسیدې نشي. نو څنګه چې دغه اوبو د دخلی ته نشي را رسیدې، دی چې د الله نه سوا چاته را مدد شوی نو هغه د مدد د پاره را رسیدې نشي. دویمه دا موږ ویلو چې اوبو نشتی شګوګل له د خیال دا دی چې دا اوبو دي، نو د زعم باطل له نو یو خو هغه سکول نشي را رسیدې نشي. او بیا چې زام د باطل له زام غلط ته نو بیا بسره ورسی. نو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. نو کله چې یو سړی د الله نه سوا بل چاته आवाज کوي، بل چاته را مدد شوی، دا اسبابونه بهر وي، نو دغه بارکه فتوی ولګوانا نه دی دا کافر مگر په گمراهی کې دی. مطلب دا څوک چې دا आवाजونه کوي دا الله نه سوا بل ته आवाज کوي، الله ته خلق आवाज کوي یا الله خیر، یا الله را مدد شي، یا الله زما امدادو کې، یا الله زما حفاظتو کې وغیرہ وغیرہ دعاګانې کول کیږي. د الله نه سوا بل ته کوي، نو چې بل ته کوي نو په دې دعا په دې بلنه باندې د کافر کیږي.
او پدې باندې د گمراهۍ کې مبتلا کی ورپسې وی ټول منقاد دی الله تا هر شی په سر په سجود دی هر شی د الله خبره منی د الله خبره ته حکم ټټ سر ټټ کړل کا اسمانونه دی او کزمکی دی په خوشحالی او په خفګانی په زوري هغه لاسکه د خلکو سورو ته ګورا هغه سوري هم سبا او بیګا الله ته سجدي کوي چې سحر نور راوخیږي د سورې لاړ شي قبله طرف ته او چې کله نور مغرب طرف ته لاړ شي پریوتو ته نږدې کېږي نو په دغه وخت کې سورې چې ګورې ناغبل مشرق طرف ته لاړ شي دا ټول د الله حکم ته سره ټیټ دی څوک دانشي کولای چې دا سورې دی رامنه کې ایثار دی کی دې دې وګدیږي نه دې دې راغونډیږي نه دې دې زینا د چا اختیار کې نشتی سورې او سورې کېدل د چا دا صعب نه ده بعض خلک راو لګیدو وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورې نو دا غلط وای کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سورې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو نورو نو لپاسا کمی جامع وی او کم صادر وغیرہ او داغه سورې او کنو دا سه عقلی خبره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورې وو عائشہ رضی الله تعالی عنها وی چې زه پرتاو ما مخ می پټو نو پدې کې یو سورې واغو نو ما سر راکارګه چې څوک دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنور زینکیم بعضی زیونو کې د الله رب العزت د طرفنا امدادو چې کلا غرمه بو تیز بو او رسول الله صلی الله علیه وسلم با روانو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله رب العزت با وریز بوتلا آواز خلقو په شعرونو کې ویلو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وړوکیو او د شام په سفر باندې روانو نو وریزه په سر باندې روانه وا کله چې حالت کې یو ونه دلان دي ناسو ناغه ونه راکته کېدا راغړې د په او سورې کاوي تا پوها وسوز نور اشعار دي پوها چې ګم نظمونه او کم نعتونه ویل کېدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف کول کېدو ناغه کې صدا سي الفاظو د 200 کلونو خبره وکولا د 200 کلونو پیغمبر روان دی په سفر زی او په سره وریزي زی او څه شی به وي دا څه وګد شی به وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سفر کړوي د 200 کالو په عمر کې چې کله حالت کې ورسېدو یو زیدان راهب ولیدو چې دا کم ځوان دا وړو کې چې دی نو دا آخری زمانه پیغمبر دی هغه او قتل ویل د علامات ولیدو او اسړي ابو طالب ته وی دا واپس بوزا او دا مخه ته بیا ک يهوديانو ته پته ولګي دا نو داسې نه چې نقصان وته ورسي نو ابو طالب د اغه زینا را روان کو واپس راغی نو سورې وو لیکن په دغه طریقې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم تکلیف دې سورې غارمه بو ناغه الله رب العزت په پاغه باندې سورې کاو نو چې کله سره په سورې کې ناسي نو به سورې نه غارمو کې نو سورې ایا په سپومې کې یي نو سورې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سورې وو او سورې چې نو دام
الله ته سجده کوي. نو دا خو خبره ده د سورې په ګندګۍ باندې ور تیریږي، نو ګندګۍ باندې تیریږي نو سورې ته سوې سورې په ساکی خو نه دارنګه چا چې ویلې سورې نو هغه بل شان سورې وو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېدو نو د پیدایش نه مخکې پلار سورې او هغه تی واغس. کله چې د شپږو کالو شو نو مور یو غټه سهاري نو مور تی واغستا. کله چې بیا د نکاح په پرورش کېو نو کله چې دینا غټ شو نو نکاح هغه سورې هغه ته واغستو تر ته پاتې شو. ابو طالب سره دغه سوري کم چې د سر سورې ده نه الله رب العزت هغه غستی دي چاویلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا کېدو نو پیدائش نه مخکې وې باپ کا سایہ اٹھا دیا، جب گھٹنوں چلے تو ماں آدم کو روانہ تھی ناغه مور ته هم واغستا. کله چې د شپږو کالو شو نو مور سهاره ته واغستا. وې دا ټوله د سوری زیونا هغه ته واغستا. وې سایہ پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اپنے سایہ دار کو. دا الله سورہ په او د نور سورې ته لری کړه چې د بل چا باندې اعتماد د سره ډوران شي. الله رب العزت د پیغمبر تربیت هغه په طریقې باندې کوي چې یو سړی وایي نقصان و تسوک رسي وې زو د خپل پلار ته وخم، زبا خپل مور ته ویم، زبا خپل نیکه ته ویم. الله وې دا ټول دا سوري میته هغه کم چې د اعتماد زو ناغه زینې میته واغستا د د پاره چې आवाज کین یو الله ته وکي. نو خبره د سوري وا سوری الله رب العزت پیدا کړلی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سورې نو پلاره تی واغستو، مورې تی واغستا، نیکه تی واغستو. د سر سوری پاتې نشو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو راتو د حدیبیه رستو نوې کم ځای بکینو، کم ځای بکوزیګو، کم ځای به زمنګ منزلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زمنګ د سر سوره هغه عاقل نه پرې خو ده. ما ترک لنا عاقل منزلا، منزل زمنګ د پاره نه پرې خو ده، د سر سوره نه پرې خو ده چې مونږ لا شو اکور ته نه نوځو دا زمنګ کور ده او دا زمنګ د سر سوره ده. زمنګ د سر د سوري زیاده اوازینو خو پاتې کړي نه دي. نو ورپسې تذکرہ کوي، بیا مسله د توحید بیانوي او د الله نه سوا بل څوک منی سي نور اولیاء نشتی، هغه اس اختیار نه لري. اختیارات د الله دي. دغه تاسو شاته را مدد شوای نه دي، د خپل ځان د پاره د فائدې مالکان نه دي، د نقصان مالکان نه دي. ځان لا فائدہ جمع کولې نشي، ځان نه نقصان اړولې نشي. نو بعضی خلق دي هغه څوک لاندې دي او څوک لیدونکي دي. نو دا لاندې او لیدونکي برابر دي نه، تیاری او رڼا برابر دي نه. نو کم یو سړی چې اینی عقل اشتی سترګې اشتی د پرانا کې روان دي، او کم یو سړی چې لوند دی حق نینی دلیل نینی نو دې په تیارو کې روان دي. نو دواړه برابر نشي کېدای. الله رب العزت وی داخله د الله سره شرک ولي کوي. یو قسم دلیل پیش کې پدې باندې چې او د الله سره څوک حصدار نشتی. تا چې داخله د نور د الله سره شریکان کړلی
نو دی چرته س پیدائش کړل چې د شی پیدا کړی دی نه دی پیدا کړی نو که څه پیدا کړی وې بل چا د الله نه سوا بل چا پیدا کولای شوی سه پیدا کړی وې نو بیا په دې باندې څه تشابه براتله چې ګوره دا الله پیدا کړو که دا بل چا پیدا کړل نو بیا به شک جوړې دا نو شک ورشته نه الله رب العزت بل ځکه وایي مچ قدر نشي پیدا کولای یو نه دا ټول را جمع شي مچ قدر نشي پیدا کولای ناقص الخلقت شی دی هغه نشي پیدا کولای نو غټ شی به څنګه پیدا کی اختیار پیدا کولو اختیار د الله دی بل چا نشتی قل الله خالق كل شيء وتوای الله خالق دی د هر شي ورپسې بیا تذکرہ کوي یو مثال پیش کوي الله رب العزت باران را وری نو چې باران را وری نو دې باران د اوبو دا راجم شي او دا روان شي او د دې نه سیلاب جوړ شي نو چې کله دا اوبو را رواني نو په دې باندې لپاسه زګي په دې زګ کې قسمه قسم تکلیف دې سيزون هم راشي ماران لړمانان پکې مراشي دا غزق اوچتی رواني نو کله چې دغه سیلاب ختم شي هغه زګ لاړ شي او په پاتې شي دارنګ خلق دی لګیا دي او په کالو باندې هم ور بلای وری بل کړي هغه ته کاله واچي ناغي باندې هم زګ راځي د هر قسم دات شي ده کاغه سره دی ک سپین دی کاغه سلور دی کاغه وسپنه ده هر شی چې ده پاغي باندې زګ راځي ولې پای کې خیره اخیره پر رپاس راشي زګ پر اوچت شي نو لږ ساعت رسته چې ګورین یو ټسو کی اټول لاړ شي کتا ازګ تلری شي ختم شي او صحیح شي هغه پات شي هغه تذکرہ کوي الله رب العزت دغه زګونه دا به ختم کی د دې مثال پیش کړي او مثال دې تراو رسو انت کې بیا سوای ان شاء الله له دعوت الحق دا لا د پارا چو دا لایق دا لا د پارا بلن دا لایق والذین يدعون من دونه او کسان چې را بدت شوی دا لا نه سیوا بل چاته لا استجیبون لهم بشیء اغي قبول تیان شي کولې دې د پارا د شی لا کباسط کفه الماء مگر پشان د وړون کې خپل ورغو لرا او بو تعالی ابلغ فاو دې پار چې رسید دخلیتا وما هو ببالغ او نه پیدا رسیدون کې د دخلیتا او ما دعاء الکافرین الا فی ضلال او ندا بلنا د کافرانو مگر په گمراهی کې او خاص الله ته سجده کوي هغه سوچ په اسمان نو کې او پزمکه کې په خوشحالي او په خفغان په خوشحالي او په زور وزلالهم او سور ددی بیگال سهارهم او بیگاهم الله ته سجده کوي قل من رب السماوات والارض وتوا سوګ دې رب د اسمان نو د زمکه قل الله نو دی بغلی شي وقف دې ودرېږي دې ته انتظار وکا صبر او توکا سوئی او رب د اسمان نو د زمکه سوګ دې وګ باندې کوي الک وای کنا رب سوګ دې نو وای نو چې نو وای الله وي تو وا قل الله وتوا یا الله دې چې رب دې د اسمان نو د زمکه قل نبیا وتداوا افتخذتم من دوني اولیاء تاسنی ولید الله نسوا نور اولیاء لا یملکون لانفسهم نفع ولا ضر اغي اختیار نه لري د خپل ځانو د پاره د فائدې او د نقصان ځان لا فائدہ جمع کول نشي او ځان نه نقصان اړول نشي قل هل يستوي الاعمى والبصير وتوایا آیا برابر کې دي شي وړاند اولیدون کی ام هل تستوي الظلمات والنور یا آیا برابر کې دي شي تیری اولید رڼا تیری او رڼا برابر کې دی شي نه نه وړاند اولیدون کې برابر دي او نه تیری او رڼا برابر دي ام جعل لله شرکا آیا د خلقو ګرځولې د الله د پاره شرکا خلقو کا خلقه آیا د خلقو پیدا کړلې دي شرکا او پیدا کړلې کا خلقه په شان د پیدائش د الله پتشابه الخلق علیهم نو ګډ ورشه د پیدائش په خلقو باندې د الله غا الله چې څه پیدا کړی نه هغه په دې باندې ګډوډ شي دي و دې پیژنې نه چې الله دسه الله په کې پیدا کړلی او سب کې بل چا پیدا کړلی قول الله خالق كل شيء الله یو توا
بل اچا څه پیدا کول نه دي کړي هغه یو الله دې پیدا کوونکې د عرشي وهو الواحد القهار الله دې یک یو زورور انزل من السماء ماء الله را ورولې د اسمان نو بو فسالت اوديه بقدرها نو بېږي وادیان د خپل اندازې مطابق فاحتمل السيل زبد الرابيه نو چت کړلې دې سیلاب زغل را خپل لپاسا ومما يوقدون عليه في النار او دا اغنا چې بل یې داخله پاغي باندې پور کې ابتغاء اهلیتین د پارا د طلب کولو د کالو او متاع یاد سامان زبد مثلو پاغي باندې مزګ راضي پشان ده كذلك يضرب الله الحق والباطل دارنګ الله بیانې حق لرا او باطل لرا فاما الزبد فيذهب جفاء نو هر چی زګي نو هغه لاړ شي وچی و اما ما ينفع الناس او ارغه چې فائدہ ورکه خلق لرا فيمكث في الارض ناغه پات کیږي پزماګه کی كذلك يضرب الله الامثال دارنګ الله بیانې مثالونه لرا نو یو الله رب العزت قرآن راولېګه کتاب راولېګه نو چې کله کتاب بیان کړي شو نو دا وس دلته خلق دی د هر یو سړي سره یو لوخه ده د هر سړي د خپل داغه د ذهن لوخه ده داغه د زړه یو لوخه ده نو د هر یو د خپل ذهن مطابق هغه اخلي د خپل ذهن مطابق هغه باندې پويږي د خپل ذهن مطابق هغه یادای فاحتمل السيل زبد الرابيه نو کله چې داس باران را وره د اسمان نا قرآن کریم راغه هغه د باران په شکل کې راغه ټول خلکو ته فائدہ رسی لیکن بعض خلک داغه فائدہ وانخلی لوخه نسکور کړل چې لوخه نسکور کړل نه کې باران نه لګي بیا نو چې کله قرآن کریم را وریږي قرآن کریم نازلېږي قرآن کریم بیانېږي نو دلته دو تخپل لوخه الټا کړل دی لګیا دی وسکې اعتراضونو ته جوړل اعتراضونو ته ناشته دا پلان کې زه غلط وې دایداسي وې لګیا په نور سوان دي نور خبره کې نور اعتراضونه کوي نو چې کله د لوخه الټره نو دغه بیان چې کول کېږي قرآن کریم بیانول کېږي نو داغي اس پیدا د تنرسي فاحتم فسالت اوديه بقدرها ناغه وادیان چې چلیږي ناغه په خپل اندازه باندې چلیږي سمره چې لوخه د نامره پکې وبرازي نو سمره چې لوخه وته کولاوي خو دې خالد وته خو دې ناغي کې بلګي کنه آی کې وب پکې چې سمره لوخه خالد نو امر پکې ډیر راضي اج لوخه ډکړل نیم ډک دې نو نیم براوړي بیا کنه نیم پکې نور راضي نو کله چې قران کریم تسړی کینی دا ټول غمونه فکرونه سوچونه د سړی لري کی سړی زړه ته قران ورکوس شي خبره ورکوس شي په خبره باندې پوه شي بل دادا کله چې باران وشي نو باران سره اوبو راوزی خړې اوبو راوزی پای کې زګ راشي پای کې سره راشي دا رواني نو پای کې دا ماران او لړ ماران عمر رواني نو قران کریم چې کله بیان ولکېږي نو پای کې یو طرف ته دغه وعد او وعید هم دی نو بل طرف ته پای کې دلایل هم دي نو کم چې دغه وعد وعید دی دا چې خلک سره واوري نو هلته کې ویریږي نو واپس راشي نو قران کریم ته کینی نو قران کریم ته چې کینی نو دلته کې ورپسې دلایل نو پاغه دلایل باندې کلک شي او مضبوط شي دانګ یومي ما یوقدون علیه فی النار داغنا چې بل یې داخلك پاغه باندې په ور کې د پاره طلب کولو د کالو د سامان زبد مثلو پاغه باندې زګرازي پشان ده دی کله چې یو طرف ته دعوت کول کېږي د حق قران کریم بیانول کېږي درس او تدریس کول کېږي حق بیانول کېږي نو بل طرف ته باطل پړیر شور سره راپاسي او دومره چوت لاړ چې هغه سره ول کدا دا ټول دنیا خو دی راګر کړلا نال دغه د باطل غلبه بشي د باطل به اوچت شي سره وای چې دا سچ دی د باطل جو بس هور د دی ده ټول حکومت د دی ده ټول هر څه د دی دا حق پرس خو ختم شو لیکن چې لږ سات ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل انداز باندې وای
لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترہ، د هر یو شي د پاره یو ترقی کېږي، اوچتوالی راځي. ناڅاپه په لږ ساعت کې به اوچت لاړ شي، مشهور بشي، ډېر اوچت بشي، ډېر غټ بشي، ناڅاپه د هغه ځای نه سردلان دې رارتاو شي. د هر زر ختون کې د پاره، زر ترقی کوونکو د پاره زر را پرېوتلو می، نو چې کله څومره زر خیږي نو دغه زګ چې راپورته شي په دغې کالو باندې، په دغې سرو باندې، په سپینو زرو باندې، په دې نورو سیزونو باندې، نو چې ګورې سړی چې هغه سره خو ختم شو، سره خو پناه شو، ناڅاپه یو ټس به وکړي، لاړ به شي، هغه زګ به ختم شي. نو زګ ختم شي او هغه اصل شی چې دی هغه پاتې شي. نو دغه باطل پرست چې چوت خطرلی خلکو باندې حاوی شوي دي، ناڅاپه به یو ټس وکړي او هوا به ترې وځي، هوا چې ترې ووته لاړ شي کته په ځمکه باندې پرېوځي. خلکو ته پته ولګي او دا خو هسې باطل پرستو، دی خو هسې ها هو ډېرو، ها هو یې نو خلک وایي ایمان ټنګې نه بیا. نو مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله، راځي په هغې باندې، په دغې کالو باندې، په دغې سامان باندې زبد مثله، زګ دغه رنګې. کذالک یضرب الله الحق والباطل، دارنګې الله بیانې حق او باطل لرا. حق بیانې الله، حق څه دی؟ حق پشان د هغې سرو سپینو دی، پشان د هغې سامان دی، او باطل څه دی؟ پشان د هغې زګ دی. نو د زګ د پاره بقا نه وي، د زګ د پاره پاتې کېدل نه وي، زګ همیشه نه وي، او دغه سره او سپین چې دی نو دا باقي پاتې کېږي. نو سره او سپین چې کله پاتې شي نو هغه د هغې نه کالي جوړ کړی شي، نو هغه د خلکو سرونو ته وخیږي، هغې نه ډول ډال جوړ شي، هغه څوک د ټیکې په ځای استعمالوي، او څوک د غوږونو کې، او څوک د په غاړه باندې وغیره وغیره، هغه کالي ته جوړ کړی شي، نو هغه باقي پاتې خلک حفاظت هم کوي. نو د حق حفاظت کولی کېږي، او د زګ څوک حفاظت نه کوي، یا زګ چېرته خراب نشي، ختم نشي. واما ما ينفع الناس، هر هغه چې پیدا ورکوي خلکو لپاره، فیمکث فی الارض، دا باقي پاتې کېږي په ځمکه کې. کذلک یضرب الله الامثال، دارنګې الله بیانوي مثالونو لره. للذین استجابوا لربهم، دا کسان د پاره چې قبولتیا کړل د خپل رب، د هغې دپاره جنت دی. والذین لم یستجیبوا له، او هغه کسان چې قبولتیا نه ده کړې د الله د خبرې، د الله د توحید. لو ان لهم ما فی الارض جميعا، کچېرې شي د دې دپاره هغه چې په ځمکه کې دي ټول، ومثله معه، په شان د هغه سره نور، څومره چې په دې ځمکه کې سره او سپین دي، لعل او جواهرات دي، څومره قیمتي سامان نه دي، څومره پیسې دي، ډالر دي، ریال نه دي، بل څه دي، دا ټول هر څه د ده شي، او د دې په مقدار ورسره نور شي. لفتدوا به فدیه کې ورکوي د عذاب د جهنم د خلاصېدو نه، الله وی قبول به نه شي. اولئک لهم سوء الحساب، دې لپاره ناکاره حساب دی. ومأواهم جهنم، ټکانې جهنم دی. وبئس المهاد، ډېر ناکاره بچاونه ده، ډېر ناکاره ځای دی. ولې ایمان یې نه دی راوړی، توحید یې نه دی منلی، پیغمبر یې نه دی منلی، نو د هغې دپاره دغه خبره حال دغه شو، نو حال یې دغه شو، جهنم دی، آخر جهنم. وبئس المهاد، الله وی ډېر بد ځای دی، الله یې ته موږ وساتي. خاص الله ته سجدې کوي هغه سوچ په اسمانونو کې دي، ځمکه کې دي، په خوشحالۍ یې که په زورې، او سوري د دې سبا او بیګا دام الله ته سجدې کوي. قل من رب السماوات والارض، ورته ووایه څوک دی رب د اسمانونو د ځمکې؟ قل الله، ورته ووایه الله دی. قل افاتخذتم من دونه اولیاء، ورته ووایه آیا تاسو نیولې د الله نه سوا نور اولیاء، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، هغې اختیار نه لري د خپل ځانونو دپاره د فایدې او نه د نقصان. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، ورته ووایه آیا برابر کېدی شي ړانده او لیدونکي؟ نو دا خو هر سړی به دا جواب ورکړي چې نه دي برابر. ام هل تستوی الظلمات والنور، آیا برابر کېدی شي تیارې او رڼا؟ نشي برابر کېدی. نو توحید او شرک برابر کېدی شي؟ ایمان او کفر برابر کېدی شي؟ نه. ام جعلوا لله شرکا، آیا د خلقو ګرځولې د الله دپاره شرکا خلقو که خلقه، دی آیا د خلقو پیدا کړلی، دی شرکاو پیدا کړلی په شان د پیدایش د الله، فتشابه الخلق علیهم، نو ګډوډ شی دی په دې خلقو باندې پیدایش،
نو پیدائش ګډ ورشه دی په دې خلکو باندې چې سب کې الله پیدا کړی او سب کې بل چام پیدا کړلی نه قل الله خالق كل شيء وتو الله خالق دې عرش او هو الواحد القهار الله دې یک یو زورور انزل من السماء ماء الله نازل کړلی د اسمان نه راورولې د اسمان نو بو فصالت اودیتم بقدرها نو بېږي وادیانه ندای بېږي وا خړونه بېږي به قدرها په خپل اندازه باندې په خپل لوخي په مقدار باندې فاطمل السيل زبدر رابیا نو چت کړي دي د دریا د سیلام زغلنا په خپل ځان لپاسه اوچت و مما يوقدون عليه في النار او دا غنا چې داخله کې بلې پاغي باندې پور کې ابتغاء حلیتین د پار طلب کولو د کالی او متاین یاد سامان زبد مثلو پاغي باندې زګ دې دغه رنگي کذالک یضرب الله الحق والباطل دارنګ الله بیان حق او باطل لرفع مزبد فيذهب جفا نو هر چی زګ دې ناغلار شي وچ شي واما ما ينفع الناس هر چی هغه فائدہ ورکي خلق لره فهم کو سو فلارز هغه پات کیږي پس مګه کی کذالک یضرب الله الامثال دارنګ الله بیانې مثال لرا للذین استجابوا لربهم دا کسان د پاره چې قبول چای کړل د خپل رب داغي د پاره جنت ته ولذین لم یستجیبوا له او کسان چې قبول چای نه کړی د الله لو ان لهم کچری شید د خلکو د پاره ما فی الارض جميعا اج بزمکه کې دی ټول و مثله ما هو په مثل د سره دا نور شي لفت دو به نو خام د پاره چې فدیه کې ور کې دی دغه سيزونه دا زمکا او زمکه چې سید دا ټول هر څو ور کې د جهنم د خلاصې دو د پاره اولئک لهم سوء الحساب دا کسان دی پاره ناکار حساب دی او ما واهم جهنم او ټکانه به جهنمی و بیس المهاد او ډیر ناکار بچاونه دا الله رب العزت مولا قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله اللهم صل على محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة